الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق النبي الكريم. درود شريف हुआ है. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام دغه اجتماع حاضرین مسلمانان ورونو د وړي او د لوی دورې فضلاء محترم دوستان و طالب علمان تخصص ماشاءالله الحمدلله تخصصم دی او حفاظ دی مجودین قاریانم دی یو خشتخ کل گلدسته جوړه ده هم د حدیث مبارک هم د فقه او هم د قرآن شریف د فضل. زه صرف تاسو ته د دې حدیث متعلق یو دو خبرې کوم. هغه د باب او د حدیث دې خبرې په مشوره د حضرت محتمم صاحب درته نه کوم ځکه عوامي مجلس دی نو چې موږ په هغې کې دا صرف دی او دا نحوه ده او دا بغلاغت دی او دا ربط دی او دا خاتمه ده او بدایه ده نو د عام دوستان په هغې نه پوهېږي. خبرې به نه کوئ ښه خبرې مه کوئ. بس ما یو ځای کې د بخاري شریف ختم کړ زنانو ته مې کړ د زنانو د بخاري شریف ختم زمونږ رشته داران نو زمونږ کور والا هم راغلي وو. هغه کور د زنانو نه ډک و سړي هم ډېر راغلي وو. زما یو وخت سوراب احمد حاجي صاحب خدای دې وبخي د هغه مدرسه وه. نو موږ شروع وکړه نو ربطونه دي نو دا صغرا ده او کبرا ده او دا دي ښه خواري مې وکړه چې کور ته لاړم د شپې راته انیس احمد والده وایي دا تا څه وې ما ټیپر خرڅول ما څه وې خو د بخاري شریف ختم مې کو کنه وی قسم په خدای سره ځان ستړی که یو ښځه پې پېښ شوي ښځو ته یې ختم کو
او تا وی صغرا ده او کبرا ده. صغرا پکې د چا نوم دی او دا کبرا پکې د کمې بیبي نوم دی؟ یاره ما وی واقعي بیا به داسې نه کوو. نو عام مجلس کې داسې ساده پښتو کې به راته یو څو خبرې وکړم او حضرت محتمم صاحب هم دا خواهش دی چې حدیث صرف یو ترجمه وشي او عامې خبرې وشي. زما وروڼو د ټولو نه خو لویه خبره زه ستاسو مخکې ږدم، د عوامو ته مې مو د طالب علمانو ته مې دا دارالعلوم یو جامعه ده، جامعه اشرفیه، او په دې جومات کې یو پټونی غوندې مدرسه وه، لیکن نن دې مدرسې له الله یو ډېر لوی مقام ورکړ. الحمدلله وایي ټول ډېر لوی مقام دی له خدای ورکړ. او د پخوا نه د دې مدرسې مشران زه پیژنم، مې اورېدلي دي. د ګرامې قدر شیخ الحدیث حضرت مولانا اشرف علي قریشي صاحب محتمم و مدیر جامعه هذا، والد محترم و چې یو پاک انسان و یو بهترین عالم و خطیب او مصنف مؤلف و حضرت مولانا اشرف علي قریشي صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه. او د هغه نسبت ته چا سره دا سوچ هم پکار دی، نسبت زمونږ د استاذ ګرامې قدر شیخ الحدیث چې د هغه ته فرشتې صورت و سیرت ویم، استاد العلماء و بانی و محتمم د دارالعلوم حقانیه، یو شریف النفس او ذکی النفس شخصیت د علوم و دریاب و سمندر حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه سره نسبت. د دې باباجي حضرت مولانا عبدالودود صاحب رحمت الله علیه زمونږ د باباجي سره تعلق و، حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه سره دا نسبتونه ما ته معلوم دي. دې مدرسې دومره ترقي وکړه الحمدلله، دومره ترقي چې تاسو مخکې د هغه پښتانه وئ، زه خو به هغه خراب څښام متل ونه کړم، خو ښه به یې وکړمه چې وی اختر په چا پټ نه دی، اختر هر چاته معلوم دی. نو نن موږ له د دارالعلوم جامع اشرفیې صفت ته ضرورت نشته، نن د دغه ادارې صفت ته هیڅ ضرورت نشته. د دې ادارې صفت دغه پټکو والا فوزلا او طالبان دي چې تاسو یې وینئ، دا نښه ده بس. هلکه دا باغچه چې ده په دې کې میوه شته او که نشته؟ هلکه دې باغ میوه نیولې ده او که نه ده نیولې؟ مړه وایي صبر سره سر ستړی کوم، راځه دې باغ ته وردننه شه، خپله به راته پته ولګي چې میوه پکې شته او که پکې نشته. نو موږ وایو د جامع اشرفیې صفت به موږ د کم ځای نه کوو. هلکه دې کې طالبان شته که نشته او دې کې کم سبق ویلی کېږي؟ نو راشه جامع اشرفیې دا ګلان وګوره، دا د دې ثمرات دي، د نتایج دي، دا د دې جامعې فضلا د حدیثو د وړې دورې د تخصص د تجوید د حفظ دا ټول ګلان وګوره، نو تا ته به پته ولګي چې د جامع اشرفیې پېښور نمک منډۍ هغې باغچې ګلان نیولې دي او که نه دي نیولې، دې ته وګوره نو ته به خپله محسوسه کې، هغه خلق به محسوس کی چې د ادارې سره مینه کوي، هغه خلق به محسوس کی چې د ادارې له پیسې ورکوي، تعاون ورسره کوي، دعاګانې ورته کوي، محبت ورسره ساتي. نن به هغه خلق په دې خوشحاله شي چې زمونږ په دعاګانو، زمونږ په تعاون، زمونږ په چنده الحمدلله د رسول الله صلی الله علیه وسلم بشمیره وارثان تیار شو. دا د خدای فضل او کرم. دا ولې نو دوه وجې ستاسو مخکې اقدم. یوه وجه د مشرانو دعاګانې دي، مولانا ارشد علي قریشي صاحب ته خپلو والد صاحب او نورو مشرانو دعاګانې کړي چې په دې کم عمره کې هغه نه الله دا دونه خدمت واغشي. د جومات ته وګوره، د مدرسې د رونق ته وګوره، او اصل رونق د طالبانو ته د پټکو ته ګوره. دویم څه شی دی؟ دویم اخلاص. بنیادي طور د انسان دپاره دا دوه څیزونه دي، اخلاص او د مشرانو دعا.
قسم په خدای چې دا دوه څیزونه درکې وي هېڅ هم مه غواړه الله به دله بړایي هم درکوي او الله به دله قبولیت هم درکوي حضرت امام بخاري رحمت الله علیه له چې دا دومره لوړ مقام الله ورکړی دی د څه د وجې نه ورکړی یو د مور دعا وسه ماشوم دې په سترګو ړوند دی او د مور په دعا خدای جوړ کړی مور ځان سره بوتلی دی مکې مکرمې ته او په مکه کې پرېښی دی چې زه بچې لګیا اوسه او تکړه شه د حضور پاک احادیث را جمع کا په خدای دا د مور دعاګانې او چې مور ترې را رخصتېده یو ماشوم بچې یو رکوټی بچې په مکه کې او چته ازبکستان څونه مسافت لري هلته یې پرېښود د مور دړنه یو خدای خبر ویې مې ورته وی بچې په دې خو به کلونه لګي چې ته دا حدیث جمع کې او دا علم حاصلې کلونه به لګي چې ته بیا واپس خپل وطن ته راشې بچې زه به جمدیم او که زه به مړیم چې زه به ستا دا مخ بیا ووینم او که نه خو تکړه شه او دعا یې ورته وکړه د بیت الله په خوا کې وی دلته ابراهیم علیه السلام د خپل بچي او د هاجرې بیبي دپاره دعا کړې ده الله حفاظت کړی دی او الله ته یې وسپارل افوضه الیک عند بیتک یا رب فاحفظه بما تحفظ به عبادك الصالحین الله داسې حفاظت زما د دې بچیو کا د نیکانو بندگانو چې څنګه حفاظت کې دا د مور دعا شو دویم اخلاص و په امام بخاري کې کم محتمم کې چې اخلاصي مدرسې له خدای ترقي ورکوي اخلاص نی یو کال دو مدرسو چلیږي بیا آخره کې بند شي زمونږ شیخ مولانا علامه عبدالحق رحمت الله علیه کې اخلاص ہو مدرسه کم دی ته دارالعلوم حقانیه ورسېدله زمونږ شیخ حضرت مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه کې اخلاص ہو مدرسه کم دی ته الله ورسوله او زمونږ اوس موجوده محتمم صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا انوار الحق صاحب زید مجدهم کې اخلاص دی مدرسه څومره پر رونق روانه ده ورځ تر ورځه ترقي دا اخلاص دی زمارونو محتمم کې اخلاصي مدرسه به چلیږي مدرس کې اخلاصي الله به قبولیت ورکوي طالب کې اخلاصي الله به علم ورکوي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه عام اډر دی د الله چې ځان کې اخلاص پیدا کې امام بخاري لومبی حدیث کې د بخاري روزي د انما الاعمال بالنیات په مقاصدو کې یو مقصد دا دی چې ځان کې اخلاص پیدا کې د اخلاص په امام بخاري کې ما د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه اورېدلي چې هغه زمانه کې څومره دنیا وه ټوله یې کتلې ده د دې کتاب دپاره او د حضور د احادیثو دپاره چې دی را جمع کړي دي لیکلي دي او یاد کړي دي هغه زمانه کې چې څومره دنیا وه نو ټوله یې کتلې ده نه فلین کوچ و نه جهاز و نه چینچي و نه موټر سایکل و دا پیاده و یا پاسونو یو په اوښانو سفر یا په دریاب کې په کشتو سفر د اخلاص د وجې نه امام بخاري له الله کم مقام ورکړ کم ځای ته خدای پاک ورسو بچې ځان کې به اخلاص پیدا کړي شکر دی الحمدلله ګوره زه دا یو خبره ته کوم دا الله فضل دی چې نن زمونږ په علماو کې زمونږ په طلباو کې هم دغه اخلاص شته دا نه چې اخلاص نشته دا هغه اخلاص برکت دی چې علم ورځ تر ورځه په ترقۍ روان دی ډېر خلک وایي که نه ما ته مخکې ورځ کې چا وویل یاره جي بس قیامت رانږدې دی داسې ورپېد قیامت مې غلی کې نه خوار شي هسې مونږ یاری قیامت به راځي خو خدای چې کله به راځي نږدې نه دی ښه لرې دی یو ښه دی دا نه تا ته ټیلیفون وکړه یاره جي دا قیامت نښې دي او قیامت راځي مې څه چل به وشي وایي دا هر څه به تباه شي او ختم به شي نو مې ختم به شي که نه ته به هم پکې مړه شي مونږ به هم ختم شو قیامت دی مونږ هسې بېسه ړه سره پاره یاری قیامت دی او قیامت دی راځي به قرآن وی سنت وی چې څوک منکر دی کافر دی راځي به خو لا ډېر لوی مزل دی قیامت ترونو ډېر لوی مزل دی قیامت ولې مزل ورته ولې ډېر زیات دی نښې شته وړې وړې ډېرې نښې موجودې شوي دي خو مزل ورته ځکه زیات دی چې الحمدلله د دین کار هم ډېر په تیزۍ روان دی هر کال په زرګونو نه په لکونو حافظان جوړېږي
هر کال په لکونو عالمان جوړېږي او سړي خو څه کوي چې د دنیا زنانه حافظانې شو قاریانې شو عالمانې شو ورځ تر ورځه سخت کال غالبا ما واورېدل چې د وفاق سره کم رجسټر حفاظ دي رجسټر حفاظ په وفاق سره 1 लाख او څه د پاسه 11,000 هلکان خدای پاک حافظان دا قیامت به وروستو راځي یریږئ مه ځان به ساتو د قیامت د نښو نه به ځان ساتو یره به هم کوو پړکې راولو خو الحمدلله دین په ډېره لویه تیزۍ روان دی په ترقۍ روان دی مدرسې ډېرې شوې حافظان ډېر شو عالمان ډېر شو عالمانې ډېرې شوې او دا ولې دا اخلاص دی شو که تاسو کې هم شته زموږ علماو کې هم شته ما ته یو زنانه ټلیفون وکړه د علوم حقانیې که جامع حقاني د دستاربندۍ په دغه یو ورځ مخکې ما ته ځان یې راته وښو چې زه د کوم کلي راته وښو ما ته چې مولانا صاحب زما زوی دی او په جامع حقانیه کې تاسو سره فارغېږي دې وخت کې په ژړا شوه چې د زما د زوی نه به ملا جوړ شي ملا وي دا خلک که نه ملا به جوړ شي داسې سلګۍ ووالې چې د هغې په خبره نه پوهېدم ما وې خورې لږه جړه په قلاره که ما ته ووایه څه ویل غواړې نه وي اسم نه ویمه مولوي صاحب دا ماشوم ما ته یتیم پاتې و یتیم زما خاوند مړ دی او زه کونډی یم ما دا خپل بچی علم پسې وایسته چې په دې خپل بچي زه علم وکړم وی سبا یا بل تاسو سره په دارالعلوم حقانیه کې دستاربندي رپټکې به په سرای مولوي صاحب ما په پردو کوڅو کې لوښي انځلي دي پردو کورونو کې مې جامې وینځلې دي ما پیسې ګټلې دي ما پردی کورونه جارو کړي دي ما پردي ماشومان په دې غېږ لوبولې دي او ما پردي ماشومانو له پوزې پاکې کړي دي ما 200 روپۍ ګټلې دي په دې زوی مې لګولې چې زما د دې زوی نه خدای پاک ملا جوړ کړي د اخلاص زما وروڼو دی او که نه دی بچي خو ما له پیسې ګټلې وې ما خپل رکې ویم چې دا بچی دی مور خو کونډه ده او نور وروڼه یتیمانان دي ده که مزدوري کوله بلا پیسې وله ګټلی شو ده که دیاړي کوله بلا پیسې ګټلی شوې مور خو ماشینبوزې مصریانو سره یې کوي د چل به م ده کې وله 100 روپۍ به مو ګټي راله دا د مور اخلاص دی د یو بچي اخلاص چې راشي د یو بچي اخلاص په ټوله مدرسه کې برکت پیدا کوي مولوي صاحب ما پردو کورونو کې مزدورۍ کړي دي ما دې بچي ته وی چې څه جامې هر څه چې ستا وي ډوډۍ دا به بچی د تا له در کوم خو ته مهرباني وکړې چې تا نه خدای مولا جوړ کړي داسې په سلګو یو جړل چې د ما د بچي نه به مولا جوړ شي او که به جوړ نه شي ما وی خورې چې تا ورته دعاګانې کړي دي ما ته وی دوا وی زما دړه نه ورته دعا ښیږي ما دې بچي له خدای ته جړاګانې کړي دي چې الله ما سره خو 2 روپۍ نشته زه خو دې بچي له لګیم مزدوري کوم زما خاوند مړ دی ما چې ستا ورته دعا کړې ده او ستا دا اخلاص دی انشاءالله د دې بچي نه به په مستقبل کې خدای پاک لوی محدث او مفتي جوړوي که خیر انشاءالله ما ته د نعمانیې د مدرسې ناظم یو وخت کې ټلیفون وکړ د یو کال 2 خبره وی دی یو طالب دی او ما له ګوتمه راکړه دا په 100,000 ګوتمه چې دا انګوټي چې دا خرڅه کړله په ښه قیمت به یې راله خرڅه کې زما مور را کړې ده چې دستاربندۍ کې پې ځان له خپل انتظامات وکړه مې پام کوه چې خرڅه نه کې سبا دا طالب هم راوله ته هم راشي طالب راوسته ټولو طالبانو مخکې مې ودرو مې بچې راوباسه هغه ګوتمه هغه انګوټي ګوته راوباسه چې راویوسته ګوتمه وه مې دا کوم ځای وه په ژړا شو ما ته مولوي صاحب بس پرېږده وه نه بچې ما ته ووایه وی دا مې مور د ګوتې نه راوویسته او ما له یې راکړه چې بچې نغدې پیسې کوې نو ما به درکړې کور څه شته ستا به میلمانه راځي ځان له به دستاربندۍ له چوک جوبه مو به سپلی جامې واسکټ برابرې میلمانه به د نورو ملګرو هم راځي ستا به هم راځي نو تا سره به پیسې نه نو بچې دا ځان له خرڅه کا او د خپل دستان بردی مراسم پې ځان له پوره دی راکړه
بچې د مور د څه حال و چې دی درکول ما ته وي بس مولوي صاحب دا خبرې ما نه ما پکې غرض دی ما ته ووایه هغه هلک ډېرو ژړل ټولو طالبانو مخکې د نعمانیې طالبان پې دغه 1200 ګوان ویې ژړل ما ته وی چې دا مې مور رستا نو ډېر زیاتې وژړل وی مولوي صاحب ګوتې پسې نه دي ژړلې د خوشحالۍ نه یې ژړل نو ډېر یې وژړل چې بچې ارمان چې نن زما په کور کې دومره څه وې چې ما تاله درکړې دا ګوتمه ده دا دې راله پلار اغوښتې وه د ښځو سره در زړه کېږي چې ورکې دا ځان له خرڅه که ما یې بچې دا به نه خرڅوې ستا د دستربندۍ چې څومره خرچوي زما دوستان شته شکر دی خپله به تعاون در سره کوم او زما را طرف دا به یوسې دا به دې مور ته واپس په ګوته کې دا به وله ورکړي دا د مور سره ستا د پلار یو نښه ده د اخلاص دی په یو مور کې هېڅ هم نشته دا بچې که زه مزدورۍ ته ور واچوم دا بچې ما له دروازې 1000 روپۍ ګټي 1500 روپۍ ګټي ما له دې ونه ګټي زه به مزدوري وکړم زه به خواري وکړم خو چې زما بچي باندې خدای پاک علم وکړي دا درته زه خپل چشمدید وې قسم دی یو زنانه ما ته ټلیفون وکړ مولانا صاحب وایي ستا بیان مې واورېده چې په بچو علم وکړې زه په خپل بچي علم کول غواړم په ده به څونه خرچه راځي د هغې دا خیال و چې پرایویټ سکول کې خرچه راځي دې کې به هم راځي زه خو کونډ یم عام راته وایي کونډ یم یتیمانه ماشومان مې دي مولوي صاحب خپل کور به م نشته د بل په کور کې اوسېږم نو زه بچې علم له داخلوم په مدرسه کې خو چې خرچه به څومره راځي ما سره خو پیسې نشته ما یې خورې 1 روپۍ به دې م نه راځي وی څنګه به دې علم وکړي چې خرچه به نه راځي ما 1 روپۍ به دې خرچه نه کېږي یوه مدرسه به کتاب هم ورکوي مدرسه به بجلی انتظام هم کوي په ژمي کې د ګرمو په اوړي کې د یخو انتظام به هم ورته کوي غرمه او ماسخوتن ډوډۍ به هم ورکوي د چای بندوبست په دې م کېږي هېڅ فکر ونه کړي ما ستا بچی دی دی چې کور ته درځي د جمعې په ورځ زی ذموار یمه 100-200 به ورته کرۍ جیب کې مچو او کال کې به یو 2-3 جوړۍ لګي زه به چاته ویم دا انتظام به ولو ته په خدای یقین وکړه ګورې جومات کې داسې د خوشحالۍ نه هغه زنانه وجړل وی ښه نو بغیر د پیسو نه به زما بچي له خدای علم ورکړي مې مفتو کې به ستا بچي له خدای علم ورکړي انما انا قاسم والله یعطي حضور پاک فرمایي زه خو تقسیم کوم عطا خو د الله د طرف نه ده د اخلاص دی دویم د دې عوامو م اخلاص دی دا شاته چې کوم ناست دي په سټیج ناست دي ګیر چاپېره ولاړ دي د دوی اخلاص دی که د دې خلکو د مدرسې سره مینه نه وي مدرسې له پیسه نه ورکولې موږ مدرسه نه شوه چلولی که دې تعاون نه وی کړی جومات نه جوړېږي دې خلکو تعاون ونه که دا نن 100-200 هلکان نشو فارغېدل دې خلکو تعاون نی نو مولانا ارشد علي قریشي صاحب مدرسه نشي چلولی دا ټول یو ځای شي ګاډي کې انجن دی سټیرنګ دی ټایر دی اګیر دی دا یو ځای شي نو ګاډي چلیږي د محتمم اخلاص د مدرس درس او اخلاص د طالب اخلاص او د عوامو دا چې یو ځای شي د رسول الله مبارک وارثان به پیدا کېږي عالمان به پیدا کېږي حافظان به پیدا کېږي او قاریان به پیدا کېږي بنیادي څیز زمارونو ګورې دا درته درخواست کوم په زړه کې اخلاص پیدا کې اخلاص څه شی دی هغه طالبانو لغوي اصطلاحي معنا نه کوم خپل نیت خالص ته الله دپاره جوړ کړي سړی چې شات صفا کوي او ګندونه ترې وباسي خالص دقسې الله د رضا دپاره هر کار چې کوي الله د رضا دپاره او د دنیا نیتونه او دا ګندونه دا غلط سوچونه او فکرونه دا ته یو طرف ته کا خالص د الله دپاره نیت وکړه
محتمم صاحب خالص الله لا چې زه علما جوړ کم، زه فقها جوړ کم، زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان جوړ کم، زما د مدرسې نه حافظ فارغ شي، عالم فارغ شي، مفتی فارغ شي. دا نیت وکړه قسم د الله په ذات پیسه به دې خپله راځي. مصرف القلوب الله د خلکو زړونو کې الله باچوي. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جمعات کے ناس دی او سیٹ ورنہ پیسے روڑے پخوا گڑا بلی روپے وے حضرت دا واخلا دا متالا روڑی اب پویشو صاحب کشف ہو کہ دے سڑی سوچ ٹک نہ دے وہ تے زما دی وقت کے دے پیسو ضرورت نشتا بلچا لورکا وی خصیب مدرسے طالبانو لورکا وی زما پلا سے ورکے پخپلے ورکا کر سیٹ سیب چلا وی زه ګورم زما د مخه خو یې نه اخلې خو چې اوس زه نه یم چې اخلې که به نه اخلې نو پیزار کې پڼو کې ورته هغه روپۍ واچولې او لاړ یو ګوټ کې پټ ودرېد. مطلب یې دا و چې دی به اوس راځي دا پیسې بالي یو خوا بل خوا به وګوري څوک نشته جیب کې به و چې زه به پې اواز وکړم چې وختي دې نه اخېستې ملا صاحب اوس دې واخېستې. ننګوهي صاحب رحمت الله علیه چې څنګه خپل اشراق لمونځ وکړو بار راووته او سپلو کې خپه منډله خپه پکې نه ورتله پڼو کې خپه ورکړي خپه چې ویې کتل پڼې ټولې د روپو ډکې دي دراهم هغه غټه روپۍ د هغې ډکې دي مونږ ته څوک درهم او څوک څو غټه روپۍ دا نوټ والا نه ټولې ډکې دي. اوهو دا ټکې واورئ بچې ټول طالبان یې واورئ عام دوستان یې هم واورئ خپلې پڼې راواغېستې نسکور یې کړې داسې یو سنډل یو څه وایي ای ګنده ماله چې څوک در پسې لګېدلی دی منډې ته وی ځان نه ورکې او چې څوک در نه تښتي د هغه د پیزار سلامونه کوي د هغه خپله راځي. اخلاص پیدا کړه سوچ مه کوه مدرسه به چلېږي په عقل والله که دا جومات جوړ شي قسم مې راته وخوره د عقل په بنیاد خو بجټ به جوړی نو بیا به کار کوي دا عقل په بنیاد والله که دارالعلوم حقانیه او چلېږي دا عقل په بنیاد والله که دا طالبان پیدا شي ولې بجټ نشته عقل دې ته وایي چې بجټ به جوړ کړې دومره پیسې دي دا به لنګر کې لګوم دا د استادانو تنخوا ده دا د بجلی مد دی دا د ټلیفون مد دی دا بجټ نشته د کال په اول کې یو مدرسې سره بجټ نه او کار کوي عقل خبرې نه دي دا د عقل خبرې نه دي دا په لکونو حافظان چې جوړېږي او دا په زلکونو علما چې جوړېږي دا د عقل خبرې نه دي دا د چا د طرف نه دي دا د الله د طرف نه د اخلاص یو دی څوک به دغه کې نه د خلکو مینه پیدا کړه محبت د خلکو پیدا کړه د مدرسو سره خلکو ته زړه کې واچوه چې ته مخلص یې دا پیسې چې تا 1 لک روپۍ مدرسې له راوړې دی خو ستا د کور ډېر لوی کار کې ده دست اخلاص محتمم صاحب کې اخلاص دی مدرس کې اخلاص دی خود زړه نه هغه وباسم چې زما زړه ته زما استادانو راکوز کړي دي هغه شی وباسم چې د طالبانو ته د پیغمبر مبارک حدیث وښیم د طالب په اړه کې هم د اخلاص دی چې د خو مور او پلار د 100 روپۍ عوض ګټلی شم نه ګټم دا سپوره به وخورم دا تشې اوبه به وڅښم دا خالي لوګان به وخورم دا خالي کدوان به وخورم خو زه به علم حاصل کړم او د عام دوست په هم د اخلاصي زه د پلار د زوی په واده خو لکونه روپۍ په شادي حال کې لګوم د لور په واده خو زه لکونه روپۍ په شادي حال کې لګوم راشه دا پیسې به دې ځله واخلم ساده واده به وکړم دا به جامع شرفي له ورکړم دا پیسې به راواخلم او دا به زه دا خادي دا به ډېره سادګۍ سره وکړم او دا به یو مدرسې له ورکړم جامع شرفي له ورکړم داسې ګلدسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان به پې جوړ شي ریا به نه کوئ دا ریاکاري محتمم صاحب ته مې مار محتمم ته دا به نه وي چې زه غټ محتمم یم په خدای مې دې قسمي والله بالله تله مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه نه مې په خپله اورېدلی دي په خپله دارالحدیث کې یو ځل راغی یو طالبانو نه څه غلطي غوندې شوې وه
او راغې دارالعلوم حقاني ته د شپې راغې ماښام ماسخوتن او زوړ دارالحدیث کې ودرېد طالبان ټول لا جمع شو زما قسم په خدای الفاظ مې یاد دي وایي طالبانو بچې وایي زما د پټکۍ چې په سر دی دا ستاسو د برکته په سر دی که تاسو نه وی نو زما دا پټکۍ به نو که تاسو نه وی ما ته به چا شیخ الحدیث نه ویلی که تاسو نه وی جامع دارالعلوم حقانیه به نه وه دا ستاسو د برکت دی دقه رنګې دا ګلدسته چې قایمه ده دا ستاسو د برکت تواضع انکسار او د الله د رضا دپاره بس دا ډېرې مدرسې مې ولیدې چې لاړې ختمې شوې نیت ټیک نه وه ډېرې مدرسې مې ولیدې چې د جومات نه راووتې و غټ غټ بلډینګان پکې جوړ شو دارالعلوم حقانیه مثال دی ډېر استادان مې ولیدل چې کمزوري خدای وله غټ غټ مقامات ورکړل او ډېر غټ غټ ملیان مې ولیدل چې هغه ناست دي په دوکانونو کې تسبیح ترونه خرڅوي د علم برکت ختم قسم په خدای ډېر مې ولیدل مدینه شریفه کې یو ملګري بوتلم وی راځه دعوت ته ډوډۍ به درله کوم ما ډېره ښه چې تلو په لاره ما ته ویل دلته یو فاضل دیوبند دی یو ډېر غټ ملا دی هغه سره به دله ملاقات هم وکړم ما وی ډېره ښه خبره وبکو ورسره چې فاضل دیوبند دی یو غټ عالم دی دوه خبرې به ورسره وکړو چې لاړو یو ځای کې ودرېد هغه ګاډۍ ودرو وی راځه که نه راکوشي هغه مولانا صاحب سره دې ملاقات کوم مې هلکه دا خو دوکان دی وی د دې دوکان کې کار کوي که نه خدای دومره لوی فاضل دیوبند سپینګیري عالم دلته کار کوي سلنډر هلته دا سلنډر یې خلک بدلوي را بدلوي دا خپل سلنډر کوس که هغه لی یې ورکړه ما عالم کم دی وي دا دی که نه دا سلنډر وویل ډېر خفه شو دا فاضل دیوبند دی دا لوی عالم دی دا ته وایې چې دیوبند فاضل دی هغه ته مې ووایي بس ماله م غوسه راله مې ته دارالعلوم دیوبند فاضل علم دې زده کړی دی مدینه شریفه خو برکتي ځای دی ډېر برکتي خو ته ګیسونه ډکې ګیسونه چې دې دپاره تا علم کړی چار دیکھے غم ماتے مولانا صاحب یہ آپ کی آخری بات میں نے سنی بس بس میرے لیے کافی ہے آئندہ کے لیے بس یہ دکان بند کرتا ہوں جاتا ہوں واپس انڈیا درس شروع کروں گا څوک چې د خدای دپاره علم هم حاصل نه کړي د علم برکت خدای نه ورکوي یو لطیفه درته وایم بیا به درته مختصره ترجمه په لاره روان وه لطیفه نه د حقیقت دی یو بابا ما له مخې له راغی د جومات ته مانځلی ته ما ته وي مولوي صاحب یاره جي بېګا مې خوب نه راته پاڅېدم او دس مې وکړو 2 رکعاته نفل مې وکړ سم خوند یې راکړه د تهجدو کې ډېر خوند دی بابا جي دا خو ګوره تا شکر دی چې دا بیماري لږ غوندې خوب نه درته چې تهجدو خوند یې واخیست بیا هره شپه کوه بس انشاءالله سم خوند یې راکړه داسې مزه یې راکړه یو ورځ دوه پس راته بیا ولاړو ما ته مولوي صاحب یو تپوس ته نه کوم مې څه وی بله شپه پاڅېدلی وم او تهجد دا نه چې بېګا پاڅېدلی وم هماغه شپه یادی او بله شپه پاڅېدلی وم 2 رکعاته مې چې دا تهجد 100 رکعاته پکار یې مې خوښه 2 کې 4 کې خو حضور پاک عموما ته کړی وی ښه ښه که خیر اوس بله بیا راته لار کې ولاړ یاره مولوي صاحب هغه بله شپه چې پاڅېدلی وم که نه او 2 رکعاته سم خوند یې راکړی هسې دې تهجدو کې به کوم صورت وایي مې خوښه دی چې کم وایي اوس بله بیا راته ولاړ دی یاره جي هغه بله شپه پاڅېدلی وم او تهجد یو 2 رکعاته سم خوند یې راکړی چې د دې اصلي ټایم کم دی مې خدای او رسول او دې جولی ته وګوره چې بیا پانسې بیا تهجد ونه کړي سړیه چې ته خېټه دې خوږې د پاسې 2 رکعاته یې څه کړي دي چې موږ د نه په لار نه شو تللی 100 رکعاته دی او کم صورت دی او په زوره دی او که پټ دی او اوس به وایي چې ته رکو پکې 5 کم او که یو پکې کم په شپږ موږ دې په مخ اغشتې یو دا څه کې بس بیا پانسې وي تا خو غوسه شوې نو مې هماغه بله ورځ نه یادی دا هم نه وایي چې بېګا بیا پاڅېدلی وم بیا پاڅېدلی وم دا ریاکاري عمل الله دپاره کوه یو بعضې پکې دی چې تسبیح باړئ یا به جیب کې پرتي خو چې موږ ووینې رو به یې باسي یو راته لا وایي چې تسبیح به داسې اړو داسې او که دا بل شان به اړو څوک یې دل تړه سره ونیسي او داسې دا زړه سره نږدې خدای نیکبخته او که داسې اړې او که داسې اړې شی یو دی بېدبي دې معافي کټ کې چې ملاس دی نو که سر دې اخوا دی او خپې دې خوا دی او که سر دې دې خوا دی او که خپې دې اخوا دي نو قصه دې یو ځای پرته ده قصه خو پېژنې که نه
نو که دا سیړی او که دا سیړی د خدای ذکر دی ریا به نه کوې الله د رضا دپاره کله پټه کې هم دا لوبه پیښېږي ما یو ځل په منډی کې څاروی اخېسته په چهارشنبې میله کې هلته را مړزان او چرګان خلک جنګوي ما تصویر را سره وي څادر مې پې اچولي و او مې دننه پټه اړولې یو کس راغی ما ته وایي جنګې هغه وی که ده سره مړز دی وی جنګې ما وی را دې خوا که څادر مې لرې که تسبیح مې ورته وښولې غری یې وایه داسې موقع کې خیر دی بیا راوباسه چې څوک ده ونه وي چې دې مړزان لوبوي بهر کې زمارونو خلاصه د خبرې سره اخلاص طالبانو تاسو ته دا درخواست دی چې تاسو دې ځای نه فارغ شئ په ډېر لوی اخلاص به حق علم چې تاسو له الله د دې استادانو نه درکړی دی امت ته به رسوئ جنګ جګړې به نه جوړوئ دا نه چې ته لوډ سپیکر ته وخېږي او بس هغه ما د توتانو پاڼې ویلي دي سر او جګړې جوړې کړي اختلاف به نه جوړ امت متفق کې امت ځان ته رانږدې کې د امت د دین نه نفرت مه پیدا کوئ کوم چې مشران علما دي ستاسو په علاقه کې د هغوی به قدر کوئ عزت او احترام به کوئ د هر چا قدر وکړئ دا کشران بچي دې ته مه ګورئ چې دا د کمې پاټۍ دی او د کمې پاټۍ دی او د کمې پاټۍ دی دا دې سینې ته ځان ته راجوخ کړئ دې ته دین وښایئ دې ته قرآن وښایئ په شایسته طریقه ورته وښایئ ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة د دې ملک خدمت وکړه د دې قوم خدمت وکړه اختلافاتو نه هېڅ هم نه جوړېږي جګړو نه هېڅ هم نه جوړېږي د یو مولانا صاحب بخپل تحقیقي د بل مولانا صاحب بخپل تحقیقي په یو بل ردونه مه کوئ حق بیان کې او چې باطله فرقه لکه د قادیانیت په شکل کې امام بخاري په آخري باب کې په هغې بیا ردونه کړي یا د هغې ډک کر د قانون مطابق د دې ملک د دستور مطابق بیا دغه کار کولی شي تا له شریعت او قانون دواړه اجازت درکوي اختلاف به نه جوړئ جګړې به نه جوړئ امت متفقه امت متحد کا دا ملک که مونږ کامیابول غواړو او دا ملک مونږ ترقۍ له ورکول غواړو دا به هله کېږي چې د عوامو او د علماو په منځ کې اتفاق او اتحاد او که مونږ اختلافات په خپل منځ کې جوړ کړل نقصان به رانه بل واخلي بهر کې اخیری حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حضرت ابو هریره نقل کوي کلمتان دو خبرې دي حبیبتان الی الرحمن رحمان ته ډېرې خوښې دي مهربان رب ته ډېرې خوښې دي خفیفتان علی اللسان په ژبه ډېرې اسانې دي دا ټول ترغیب او تشویق دی او ثقیلتان فی المیزان په تله کې درنې دي دوه خبرې کم دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا دوه خبرې او مفهوم به ذکر کوم د عوامو دپاره طالبانو ته هغه لفظي او لغوي خبرې نه کوم مفهوم یې دا دی چې الله د هر عیب نه پاک دی زه دا نسبت الله ته کوم چې یا الله تا کې هېڅ قسمه عیب نشته نه تاله خوب راځي الله نه لوږه وله راځي نه مرګ راځي نه بیماري راځي هېڅ قسمه عیب د الله په ذات کې نشته او نه د الله په صفاتو کې هېڅ نشته دی او بحمده دویم ادا چې څومره ښکلې صفتونه دي دا ټول زما پروردګار له ثابت دی الله موصوف دی په ښکلو صفتونو د الله په شان علم قدرت کلام سمع بصر دا د الله په شان د چا نشته دی او چې څومره هغه صفتونه چې د الله په ذات کې عیب پیدا کوي الله د هغې نه منزه مبرع او پاک دی دا حقه دوه خبرې دي چې الله پې خوشحالیږي مهربانه رب پې خوشحالیږي او د قیامت په ورځ تله پې ډکېږي ټول به وایه که خیر انشاءالله حضرت ابو هریره بل حدیث دی من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم فی اليوم 100 مره محیت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر چا چې سل کره ته وي که ګناهونه د دریاب د زګ عمره نو الله بیا ورته معاف کړي ټول به وایه ښه څومره دوستان چې دلته ناست یو ځل ما سره ټول وایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم بس دغه مختصره ترجمه مې وکړه زه بیا تاسو ته په آخر کې وایم چې دا څومره دوستان دلته ناست یې
تاسو ټولو ولیدل چې کم د مدرسې معاونین دي مدرسې سره تعاون کړی دی ادې مو واورئ او تاسو ته مې چې ستاسو په هغه امداد او تعاون دغه ښکلی مزیدار مجلس مصطفوي جوړ شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان تیار شو ټولو نه زه ایله لرم درخواست کومه دا زمونږ دا قریشي خاندان یو بهترین خاندان دی دا علمی خاندان دی شیخ الحدیث حضرت مولانا ارشد علی قریشی صاحب هغه سره به پوره تعاون کوي که خیر انشاءالله چې د دې نه زیات علوم نبویه وارثان پیدا شي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یو ځل ټول په جمع درود شریف ووایو ها طالبان چې څومره دوره حدیث دي نو زما بس اجازت حضرت شیخ صاحب تشریف فرما دی اب او کی خو زما طرف نم تاسو ته د احادیث مبارک اجازت ته خان جزاکم الله